الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يزالون مختلفين. صدق الله العظیم. محترم مرګرو، هر کال چې د عرفې ورځ راځي یا اختر راځي یا روژه راځي، نو یو مسله شروع شي. څوک وایي چې د سعودي عرب سره به موږ یو ځای کوو، څوک وایي نه د دې ځای د حالاتو مطابق به کوو. او دا یو اختلافي مسله ده په میانځ د فقهاو کې چې اختلاف د مطالعو له اعتبار شته او که نشته. زمونږ رای دا ده چې اختلاف د مطالعو له کله چې مطلع یې وایي نو بیا اعتبار نشته، او کله چې مطلع جدا جدا وي، مثلا 400-500 کیلومتره فرقي، نو بیا اعتبار شته. او په دې باندې ډیر دلایل موجود دي. که زه دې وخت کې هغه دلایل وایم او یا حوالې وایم نو خبره ډیره اوږدېږي. او موږ به په پاکستان کې اوسېږو، نو موږ به د دې ځای مطابق چې کله ګواهي وشي نو موږ به اختر کوو، کله ګواهي وشي او ثبوتي نو موږ به روژه کوو، او چې کله ګواهي وشي او ثبوتي نو عرفه هغه 9 د ذوالحجې دی. نو زمونږ چې 9 د ذوالحجې نو په هغه ورځ باندې به زمونږ عرفې راځي. او باقي خو د هر چا خپله مرضي ده، خو د جماعتي اصول او جماعتي فیصلو پابندي دا زمونږ په ملګرو لازمي ده. دا نه چې یو د یو طرف نه شروع شي او بل د بل طرف نه شروع شي، داسې نه ده پکار، ځکه دې سره بیا اختلافات هوا پیدا کیږي. اختلافات خو عمومي ولا یزالون مختلفین، خو چې په چا الله رحم وکړي نو هغوی بیا د دې اختلافاتو بې ځایه اختلافاتو نه ځان ساتي او بچ کیږي. دا زما یو رای ده. او په دې سلسله کې مخکې کال زمونږ مولانا امداد الحق صاحب یو تفصیلی کلیپ کړی و، نو بیا که کوم ملګري غواړي نو هغه دې هم واوري. او زما هم دا رای ده. الله هم خوشحاله ساته او الله هم آباد ساته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، مسلمانانو اوریدونکو او خصوصاً د جماعت اشاعت التوحید و سنت د منشور دستور سره موافقت لرونکو علماء کرامو او عوامو یو ډیره اهمه او ضروری مسله ده. د په باره کې خپل معروضات تاسو سره شریک کول غواړم. مسله دا ده چې آیا دا په مونږه لازمه ده چې په سعودي کې کله د اختر یا د روژې میاشت ولیدی شي، صرف په دې وجه پاکستان کې به هم دغه روژې او اختر له اعتبار وي او کنه اعتبار به ورلني. د مخکې نه په دې مسله کې ډېر اختلاف را روان دی. متقدمین بعض کم مشایخ چې تیر شوي دي هغوی د ظاهر مذهب سره موافق دا فتوا ورکوي چې د هغه د روژې او اختر له به دلته پاکستان کې هم اعتبار ورکولی شي، او دغه ته ظاهر الروایت وایي.
د امام محمد رحمت الله علیه شپږ یا 5 کتابونه داسې دي چې ورته ظاهر الروایت ویل کیږي. سیر کبیر، جامع صغیر، جامع کبیر، مبسوط او زیادات. سوک سیر صغیر مستقل کتاب شماری او بعض وایي چې دا د کتاب الاصل یعنی د مبسوط یو حصہ را. کومه مسله چې په دې کتابونو کې ني هغه ته نادر الروایت وایي. دویم قول د متأخرینو محققینو دی، بلکې د هغې په دې باندې فتوا ده چې اختلاف مطالع له به اعتبار وي. د سعودي رویت مونږ لا معتبر نه دی. دا اختلاف خو یو په دې بنا دی چې د صومو لرؤیته و افطروا لرؤیته دا حکم عام دی او کنه دا حکم خاص دی. صحیح د ابن خزیمه آئے کې یو باب داسې تړلی دی، باب الدلیل علی ان الواجب علی کل اهل بلدة صيام رمضان لرؤيته لا لرؤية غيرهم. صحیح ابن خزیمہ دریم جیل صفحہ 205. امام نووی رحمت اللہ علیہ د مسلم په شرح کې داسې باب تړلی دی، باب بیان ان لكل بلد رؤيتهم وانهم اذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. د دواړو بابونو مطلب دا دی چې د دې رؤیت د دومره عمومیت قول به نه کوي چې مثلا د سعودي هغه رؤیت د پاکستان د پاره د هم معتبر شي. او د هغې دلیل هغه مشهور روایت د قریب دی. د دغه روایت په آخر کې عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما فرمایلی دي هکذا امرنا، داسې مونږ ته نبی صلی الله علیه وسلم حکم را کړی دی. گویا دا د هغې صرف اجتهاد نه دی، دا امتثال د امر د نبی صلی الله علیه و آله وسلم دی. ابن عربی لیکلی دی چې چاویلی دی چې د دې نه دا معلومیږي چې مطالع په دې کې اختلاف شته وهو الصحیح، او هم دک خبره صحیح ده. د قریب حیثیت په دې روایت کې شاهد نه دی،
بلکې هغې یو خبر ورکړی دی د شام او د مدینې په منځ کې په یو اعتبار سره فاصله 1268 کیلومیټر ده 1267 کیلومیټر او د خط مستقیم په اعتبار سره فاصله د شام او د مدینې په منځ کې 1015 کیلومیټر ده لیکن په دې کې به د مطلع یا د مطلع فرق ته کتل پکار وي تحدیدی د کیلومیټر تعیین دې کې نه د مراد د کومو علاقو چې یو شانتې رؤیت وي نو که پائے کې کیلومیټرو کې سفرک راځي نو خاص تعیین و تحدید سره دغه کیلومیټرو لبا اعتبار نی علامہ ابن حمام دا لیکلی دي چې بعض مشایخ اختلاف المطالع له اعتبار ورکوي او پدې کې د قریب واقعا د نس په درجه کې ده امام ترمذی رحمت الله علیه فرمایي والعمل على هذا الحديث عند كل اهل العلم چې پدې حدیث باندې د ټولو علماو عمل له چې د هر چا لپاره به د خپل رؤیت اعتبار وي یو روایت کې راځي اذا رأيتموه فصوموا کله چې تاسو میاشوي نه روزي نیسئ صاحب د سبل السلام اغلی کی چې اذا رأيتموه دا خطاب خاص خلقو د پاره دی خطاب للناس مخصوصین به وفي المسألة اقوال په مسأله کې نور اقوال مشتا والاقرب لزوم اهل البلد الرؤيا وما يتصل بها من الجهات التي على سمتها اقرب قول لاره چې د علاقه او د کلی داغي غیرویت لبا لزومن اعتبار وي او دغه علاقو سره دغه کلو سره چې خوا کې کم جهتونه دي په دغه طرف پراته دي ناغي لبا اعتبار وي حدیث کې چې راځي صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته دې پسې بعض روایاتو کې داسې الفاظ راځي فإن حالت دونه غیایا بعض روایاتو کې الفاظ داسې راځي فإن غمی علیکم فاکملوا عدت شعبانا کمخې ته وریځې رکاوټ جوړ شي یا پتاسو خړه راشي نو د شعبان شمار بیا 13 ورځې برابر کې په ټوله دنیا کې وریځ په یو طریقې سره په یو وخت کې هغه نه وي بعضې ځایونو کې وریځ وي او بعضو کې وریځ نی چې کم ځای کې وریځ نشته هلته د لیدو احتمال واضح دی علامه ابن باز مجموع فتاوا
14 جز صفحه 105 باندې دا لیکلي دي الامر واسع بحمد الله چې په دې مسله کې وسعت ته فلكل اهل بلد رؤيتهم د هر کلی خلکو د پاره د علاقه خلکو د پاره خپل خپل رؤیت له اعتبار وي او اخر د بحث کې لیکي چې هيئت کبار العلماء چې کوم مجلس دی مملکت عربیه سعودیه کې اغي دا فیصله یقیني صادره کړې ده چې د هر اهل بلد د پاره به خپل رؤیت اعتباري لحديث ابن عباس المذكور وما جاء في معناه دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ روایت او دغه شانتي نور روایت دا غیر لپاره دلیل جوړیږي او 14 جز صفحه 118 باندې بمباز رحم الله لیکلی دي الظاهر من الأدلة الشرعية هو أن لكل إنسان يقيم في بلد يلزمه الصوم مع أهلها د شرعي دلایلونه دا خبره ښکاره ده چې انسان کما علاقه او کلی کې پاتې کیږي دا خلکو سره په د باندې روزه به لازمي ځکه دا نبی علیہ السلام فرمایلی دي د ترمذی پر روایت کې راځي باب ما جاء الصوم يوم تصومون په کوم ورځ چې تاسو روزي نیسئ روزه په هغه ورځ والفطر يوم تفطرون او په کوم ورځ چې عام خلک تاسو کوجه کوي نه په دغه ورځ به کوجئ او یو روایت کې وسره د اضحا او د لوی اختر ذکر هم راځي ناغرستو بیا لیکي چې د مطالعو کې اختلاف دی او په دې د اهل المعرفت اتفاق دی او دا خبره علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه لیکلی ده او بیا د بحث په آخر کې په صفحه 119 14 جز کې دا لیکي صفحه لأن الخلاف شر فالواجب عليه ان تكون مع اهل بلدك اختلاف پیدا کول خلاف پیدا کول دا شر دی د خپل کلی د خلکو سره بات ووسی کله استاد علاقه خلق افطار کی روزه ماچی نای سره روزه ماته کا او کاغي روزه نیسی نه توم روزه ونی سو سره دا هو دای خبره وا او د عائشه تنها روایت نه هم دا سے معلومیږي الفطر يوم يفطرون الناس په کوم ورځ چې د خلکو کوجی په هغه ورځ کوجه کوا عام خلکو لا دغه علاقه اعتبار دی والاضحى يوم يضحي الناس او په کوم ورځ چې د عام خلکو لوی اختری په هغه ورځ باندې تخپل لوی اختر مناوه امام محمد رحمت الله علیه اول کې مونږ راغ ذکر وکړو خداغینا یو روایت المحیط البرهانی کې سلورم جز صفحه 500 باندې دا سے نقل لے چې غیب فرمایل چې دغه کلی د خلکو خبر لبه اعتباری دی قول واغستی شي روزه به مغی سره نیول کیږي او کوجه کې به هم دیل اعتبار وي او بیا لیکي چې په دې کې د مشایخو اختلاف په خپل ځای باندې شته
بعضې وي چې دا لازم نه دی او اعتبار د هر کلی د خلکو خپل رویت لدی او هغه د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه اثر یې په دلیل کې پیش کړی دی. بیا د منتقا په حوالې سره په سند سره خبره ذکر کی بشر عن ابي يوسف و ابراهيم عن محمد د امام محمد رحمت الله علیه فرمان ذکر کی کچرته داسې یو صورت راشي چې د کلی خلکو 10 ورځې روزي ونیولې او اخوا بل یو کلی دی چې هغې یو کم 10 روزي ونیولې ادي چې دا روزي نیولې دي نو میاشتې لیدلې د په هغې اعتبار سره دې دواړو کلو روزي نیولې دي نو چې چا یو کم 10 روزې برابر کړي هغې به د یوې ورځې قضا راجار باسي او د قدوري قول یې دا نقل کړی دی که د دواړو کلو او د علاقو په منځ کې دومره تفاوتي چې پای کې د مطالعو اختلاف نه راځي نو د یو کلی حکم چې کم دی اکه شانتي حکم به د بل کلی د پاره هم لازم وي او که دا فرق په دونه اندازه کې چې مطالعو کې ورسره اختلاف راځي نو د یو کلی د خلکو د پاره د بل کلی دا حکم به بیا لازم نه وي او دک شانته مسله صاحب د هدايه په مختار النوازل کې هم لیکلی دا کله یو کلی خلکو د یو علاقې خلکو یو کم 10 ورځې روزه ونیوله ځکه چې میاشتې ولیده ا د بل کلی خلکو 10 ورځې روزي ونیولې نو دا مخکنی کم خلق چې دي چې یو کم 10 روزې برابر کړي دي به د یو ورځې قضا راجار باسي خو په دې شرط چې د دې دواړو په منځ کې د مطالعو اختلاف ني او کنه دونه اختلاف پکې د مطالعو اختلاف پې کې راغلي نو بیا په قضا واجب نه ده نو دا په دې مختار النوازل کې هم دا مسله لیکلې ده نفس اقوال ته کلم ګورو نو مسله کې مختلف اقوال ابن حجر رحمت الله علیه ذکر کړی دي مشهور اقوالو کې یو قول لاره چې د ملکونو او د علاقو اختلاف له اعتبار شته دویم قول لاره چې اختلاف المطالع له اعتبار نشته دا د عراقیانو مسلک دی سیدلانیم داوی امام نووي رحمت الله علیه دغه شانته ذکر کړی دي دریم دا چې دې کې اعتبار اغا قصر لري جمهور علما چې کم د قصر بودا اغا معتبري دلته به هم اغیله اعتباري او د احنافو د متقدمینو مشهور قول چې ته منسوب دی غدارې چې دی له اعتبار هغه نشته فتح الملهم کې علامه شبیر احمد عثماني صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي پکار دي چې د اختلاف له اعتبار ورکړي شي کله دواړو علاقو په منځ کې د ورځې نه سیوا مزلوی فرق وی مولانا عبدالحی لکنوی صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي چې یو میاشت مسافت په اندازه باندې با اعتبار دیل ورکول کیږي علامه لکنوی وی چې د دوه خارونو په منځ کې دومره فاصله وی چې مطالعه بدلیږي چې هغه په اندازه د میاشتې په مسافت سره حساب کا بدې کې د یو خار د خلکو رویت
د بل خار د پاره به معتبر نه وي او لیکي چې د عقل او د نقل په دواړو اعتباراتو سره دا قول راجح دی. بیا د بعد بلد کومه پیمانه چې دا علامه شامی رحمت الله علیه لیکلی دی چې دا 680 میل به حسابيږي. چا 580 میل هم ذکر کړي 480 میل هم ذکر کړي دي. لیکن د یو میاش په مسافت سره د یو اقلیم په تبدیله مطلع بدلیږي. اوس دا متقدمین چې کم پخوانی وو هغې دا فتوه سله ورکړې ده. ولې ورکړې ده؟ پس منظر پیش منظر ایسو د متقدمینو دور کې یو خو د کائنات دومره وسعت نو معلوم شوی لکه نن سبا چې د کائنات وسعت سونه خلکو ته معلوم دی. مملکتونه لاسکه سو بر اعظم داسیو چې دنیا د هغې نه بې خبره وه. بیا په دې کې مسلمانان په جزیرة العرب کې او خلیجي علاقو کې محدودو. د هغه وخت سره دغه حکم مناسب و. لیکن نن سبا ټوله دنیا په منزله د یو کلی ده. دا د ګلوبلایزیشن دور دی. ذکر رستنو محققین او احنافو بلکې بعض غیر مقلدینو دایی مشران هم دا فتوا ورکړې ده چې د سعودي سره به روجا او اختر د مونږ لازم نه وي سو پورې چې دلته مونږ ته خپله میاش په نظر نی راغلی. شاه ولی الله رحمت الله علیه هم په مصفا کې شرح د موطا کې لیکلی دي اگر هلال در یک شهر دیده شود و دیگر شهر تفحص کردند و ندیدند اگر آن شهر قریب است لازم است حکم رویت ایشان اگر بعید است لازم نیست. دایی د عبارت مطلب داره که چتا په یو خار کې میاشولی دی شوه او د نورو خاریو خلکو خپل ښه پوره کوشش وکړو او ویې نه لیدله نو که دا خاریي او دا کلي یو بل سره نږدې نو د یو رویت هغې له اعتبار په نورو ځایونو کې هم شو که لرې لرې د علاقې پرتي بیا ورله دغه اعتبار ورکول لازم نه دي. د هندستان او د پاکستان اکثر حصې او بعض قریبی ملکونه مثلا نیپال وغیرہ د دې مطلع یوه ده او مصر حجاز یا سعودي غوندې ملکونه چې دي د هغې مطلع د هند او د پاکستان د مطلع نه بالکل جدا ده. نو ځکه وایو چې د هغې سره زمونږ روجا یا اختر لازم نه دی او قابل قبول نه دی. نبی علیہ السلام چې کله دا وفرمایل صوموا لرؤیته و افطروا لرؤیته چې میاشت وینې روجه کوئ به او چې میاشت وینې کوجه کوئ به. بعض علما ویلی دي د مکې مکرمه او د مدینې منورې د ماحول سره متعلق فرمایلی دي. نو سوال لازم پیغمبر خو ټولې دنیا له دا نه چې یو کلي له یو شانته مسله ده او بل کلي له بل شانته مسله ده. نو لکه څنګه چې آداب الخلا کې حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو به قبله ته مخ کوئ او دسماتی کې او شا کوئ به هم نه لیکن شرقوا وغربوا. دا حکم د شرقو د غربو مشرق ته یا مغرب ته مخکې دا د مکې او د مدینې منورې د خلکو دپاره او د هغه د سره مضافاتو سره چې کوم خلک تعلق ساتي د هغې دپاره خاص حکم دی. د پاکستان دپاره نه دی د نورو نږدو ملکونو دپاره نه دی. دلته به مشرق او مغرب ته مخکې نه
چې زه په حدیث باندې عمل کوم او مشرق او مغرب ته زه مخ برابروم ځکه ستا مخ به یا قبلې ته راځي یا به د شا قبلې ته راځي. نو ټیک د نبی علیه السلام ټولو خلکو ته مبعوث دی، لیکن بعض علاقائی احکامات داسې دي چې دا د ټولو خلکو د پاره یو شانتی نه دي. فتاوا محمودیہ لسم جل صفحہ 113 باندې مسئلے لکھی. اصل یہ ہے کہ ہر شعر والے اپنے اپنے مطلع کے مکلف ہیں. اصل خبردارا چې د هر خاریه خپل خپل مطلع دی داغه بدی مکلفی. لکه د مانزه د اوقات حالم داسې دی، نو د منځ د حالات چې کوم حال له دغه شانته د روزي او دغه شانته د روزي د ماتولم حال له ځکه چې روایت راغله دی وسومو لرؤيته وافطروا لرؤيته. دا مسلم روایت ته کتاب الصيام کې دا روایت نقل شوی دی. علامہ زیلعی رحمت اللہ علیہ تبیین الحقائق کے دویم جلد صفحہ 164 باندې مسئلہ وضاحت سر لکلی دا اوی والاشبه ان يعتبر. ډیر خبردارا اشبه خبردارا چې مطالع اختلاف لدی اعتبار ورکړي، لأن كل قوم مخاطبون بما عندهم. ہر قوم دا اغه مخاطب دی چې ساغي سره دی. گویا دی دا سومو لرؤيته او افطروا لرؤيته عام نه غنو، بلکہ دا ہر قوم سره خاص وګڼو. احسن الفتاوا سلورم جیل صفحہ 484 باندې کتاب الصوم کې غیر کلی دی. بلاد بعیدہ میں اختلاف مطالع کا معتبر ہونا مسئلہ اجماعی ہے. کہ لرکلی علاقی بلاد ہوئی پائے کے اختلاف د مطالع معتبر گنل اجماعی مسئلہ دا. علامہ ابن عبد البر پدے باندے صراحت کړي دے. بدایت المجتہد کے دے ابن رشدم دا خبر ذکر دا. فتح الباری کے علامہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ دکا حقیقت ذکر کړي دے. او دا احناف پنیز بلاد بعیدہ کے دیل اعتبار ورکول متعین دی. بدائے صنائع نو معلومیگی. الاختیار لتعلیل المختار آئے کم دا مسئلہ شتا. او د امام زیلعی رحمت اللہ علیہ چکم تبیین الحقائق دے اغے کے دکا حقیقت خواضح ذکر کر دے. نبی علی کی احسن الفتاوا کے چې په اجماع دا ثابت شوا نو بل قول پخپل ختم شو هغه قول مرجوح وګڼل شو. نو دا ائمه دا قول چې لا عبرت لاختلاف المطالع دا خاص دا هغه علاقو سره دی، عام نه دی. متأخرین و احنافو بیا ورلا بعضو چې کم توسیع ورکړی دا دغه توسیع نه د ائمه مراد به اخلي او نه دی کې حصر حقیقتا راوستل صحیح دی. معارف السنن شپږم جز 14 صفحه کې علامہ بن نوری سے رحمت اللہ علیہ لیکلی دی. د خپل شیخ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ خبر ذکر کی. قال الشیخ وكنت قطعت القول بما قال الزیلعی. ما د زیلعی په خبره غصولا قطعا می دا خبره د زیلعی غونته کې کولا. بیا می رستو قواعد د ابن رشد کې اولیدل چې په دې خبره باندې اجماع نقل کړی دا چې کم بلاد بعیده دی پای کوم اختلاف له اعتبار شتا او دا بعد او دا لرواله رأی د مبتلا به لا حواله کړی شوی دی. د دې لپاره یو حد معین نشته. د احناف په بعض نور مسلو کې هم اعتبار د رأی د مبتلا به وي.
اوبه ډېرې کمی دي او کمی کمی دي. دا 10 در 10 چې کم خبره ذکر کیږي دا د عوامو د فهم د پاره ذکر کیږي. ابن نجیم بحر الرائق کې لیکلي دي اصل قول د احنافو د مبتلا به رأی له هغه اعتبار دی. احکام القرآن د جساس اول جلد صفحه 268 باندې لیکلي دي چې زما په دې خبره باندې د ټولو خلکو اتفاق دلیل جوړیږي چې د هر بلد او د علاقې خلک به د خپل رؤیت په اعتبار سره روجي نیسي او بدایې په اعتبار سره به کوجه کی. د نورو لرو کلو او د آفاقو هغه رؤیت لا اعتبار ولا ندی ورکول پکار. هر څوک د خپل رؤیت د علاقې سره نږدې چې کوم رؤیت ته هغې له به اعتبار ورکول کیږي. نبی سوال خپل نقل کړی دی چې حدیث کې خو راځي صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته. روجا او کوجا به تاسو د میاشتې په لیدو کتو باندې کوئ. نو د دې روایت به څه مطلبي ناغوم دغه مطلب ذکر کړی دی چې دا حکم عام نه دی چې ټول دنیا خلکو ته دا حکم دی شامل شي. مجموع فتاوا اور رسائل ابن عثیمین 19 جز صفحه 49 باندې لیکي والتوقیت الشهری کالتوقیت الیومی. میاشت کې توقیت داسې دی لکه په ورځ کې توقیت برابر اول. څه مطلب؟ لکه د کلو او د علاقو اختلاف دی د روجو په شروع کولو کې او د روجو په ماتولو کې د هر ورځې په اعتبار سره. نو دقه شانته اختلاف له اعتبار دی د میاشتې پلیدو او د میاشتې پلیدو سره د روجه کولو او د کوجه کولو په اعتبار سره. دقه شانته خبره المفهم کې د مسلم په شرح کې نهم جو صفحه 109 باندې هم لیکل شوی دا قلتو هكذا وقع نقل المشایخ. د مشایخ نقل دک شانته په دې مسله کې راغلی دی. ولم يفرقوا بين البعيد والقريب من الاقاليم. ولیکن عام علما بعض فرق نکی په لری او په نږدې کولو کې. والصواب الفرق. لیکن غوره خبردارا درست خبردارا صحیح خبردارا چې فرق وکا په لری علاقو کې په نږدو کې بدلیل الاجماع. دا د اجماع د دلیل د وجنا هغه اجماع علامه ابن عبد البر اغا ذکر کړی دا. گویا اطلاق د مشایخ حمل کا په بلاد متقاربو باندې چې نږدې کلی او علاقې دي لرو علاقو له دې له اعتبار مو ورکوا. والله تعالی اعلم. اخر کې د غیر مقلدینو کم شیخ چې دی او غیر مقلدین داغه تقلید ډیر ښه په بهتره طریقې سره کوي چې هغه علامه البانی وي. داغي یو حواله ذکر کوم اگر چې داغه مختلف نور اقوال لاغلي دي لیکن تمام المنه اول جیل صفحه 398 باندې علامه البانی صاحب دا خبره لیکلې ده چې زه خدا غنم چې سو پورې تمام ممالک اسلامیه د اتحاد رؤیت پر نقطه اتفاق نه لري نو زما را اداره چې ستا کم ملک دی او دستا کم حکومت ته داغي د قول مطابق روجي نسا او اختلاف م پیدا کاو په خلکو کې د خپل ملک پر رؤیت روجه کوا اگر چې اورز مخ کی رستواله پکې عمر راشي زکا کدا سے تنکه
د ملک کوم اوسیدونکي چې دي د یو علاقې دی په منځ کې به اختلاف ډیر زیات وسیع جوړ شي. ادا یو خطره به راشي چې د دې اختلاف وسعت د اختلاف هغه فراخي ډیره زیاته شي. لکه یې په بدقسمتۍ سره په بعضې عربي ممالکو کې داسې کیږي. دا علامه البانی تمام المنت کې لیکي لما في ذلك من توسيع دائرة الخلاف في الشعب الواحد كما وقع في بعض الدول الغربية منذ بضع سنين. آخر کې د یو سوال وضاحت کول غواړم. عام سطحي ذهن داسې دی چې د ټولو ملکونو مسلمانانو لپاره دې مسله کې وحدت ضروری دی. نو که سعودي سره ستا روجا او اختر شي نو ټول مسلمانانو کې به اتفاق او اتحاد راشي. علامه ابن عثیمین لیکلی دي چې قرآن کریم کې عام حکم دی ثم اتم الصيام الى الليل، روجا به پوره کوي تر شپې. لیکن د روجې د ماتولو په وخت کې ټول وطنونه یو شانتي نه دي. یو دی کې شپه یو وخت کې او بل دی کې شپه په بل وخت کې هغه راځي. د هر وطن د غروب وخت جدا جدا دی. ځکه خو مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه لیکلی دي آلات جدیده د ای کتاب دی، پای کې د رؤیت هلال په بحث کې دا خبره لیکلې ده چې څوک دا وی چې مونږ د ملکونو په منځ کې وحدت راولو په دې مسله کې دا اسلامی خدمت نه لري او نه دا کیدی شي. نہ عادتاً ایسا ہو سکتا ہے، نہ عادتاً دا سی کیدی شي او نه دا یو اسلامی خدمت ته چې خلک یې پوره کی. آلات جدیدہ کے شرعی احکام پائے کے مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه را خبره وکړه. ادویمه خبره دا کو چې وحدت د امت پر روجا او کوجه کې خو لري خبره دا غلا پرېدا ار ورځ چې د سار دا مونږ کې په دې کوم ته وحدت نشي راوستلی. ځکه اړو د وخت په اعتبار سره د یو کلی خلک دی ای د سار مونږ په کوکه کې چې څنګه د سار مونږ وشي دا څنګه چې طلوع الفجر وشي نو وختي نیت تړي د سار د مونږ او هغې د فعلي روایاتو نه استدلال کی چې د سحر مونږ به وختي کې چې کله به نبی علیه السلام مونږ کو نو زنانه به نشوې پیژندل کېدې. لیکن بل طرف ته احناف دای قول داره چې صحیح روایت ته بالکل پر روایت باندې کلام هم نشتا او قولی روایت ته فعلی روایت او قولی روایت کې قولی روایت له ترجیح خلق ورکی. نه پائے کې دا راځي اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر، منځ په اسفار کې د سار کول غوړه دي، اجر پدې کې زیات ته. علامہ البانی سے بودا سے نور داغی پر تقلید کے غیر مقلدین دے روایت ته صحیح وي نه چې روزانه د یو منځ په وخت کې وحدت نشي راوستلی نو روجا او اختر کې به څنګه وحدت راولي د ټولو ملکونو په منځ کې چې د ټولو علاقو د ملکونو روجا او کوجا دار په یو وخت کې راشي. دا بالا کېږي چې د ټولې دنیا طلوع او غروب په یو وخت کې راشي او نشي راتلی. ها دونه خبره د دې لږ خیال ساتل پکار دی. اخر کې دا عرض کوم چې په یو علاقه کې که څوک دا اختلاف راولي دا اختلاف مضمون دی. علاقه کې د علماو یو فیصله شوې ده بیا پکې یو کس د هغې نه خلاف کی او په یو کلی کې دغه اختلاف او انتشار له هوا ورکی او دې ته بڑی والی او دې ته کار وي نو دا اختلاف مضموم دی. نو د اختلاف او د شر پیدا کولو حوصله شکنی ضروری ده.
نو که څوک په یو کلي کې او په یو علاقه کې دکه شانته اختلاف او انتشار پیدا کی دا د دین خدمت هغه نه دی. خاص کر زمونږ چې کوم د تنظیم علما دي، طالب علمان دي، عوام دي، چې د دنیا عظیم تنظیم جماعت اشاعت التوحید و سنت سره داغي تعلق دی، ناغي د دې ته وګوري چې زمونږه د صوبایي بلکې د مرکزی امیر رائے سره په دې مسله کې نای خپل رائے ښکارا کړی دي. نه پکار دادی چې داسې او داسې غونته کې مسلو کې په جماعت کې داسې کار ورکړي شي چې هغه اختلاف طرف ته مفضي وي. الله دې مال تاسو لا په دې خبرو د عمل کولو توفیق راکړي او الله دې موږ له دا توفیق راکړي چې د خپلو مشرانو هغه تحقیق هغه باندې اکتفا وکړو او خپل تحقیق دایي تحقیق نه اوچت هغه ثابت نکو. استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.